نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده انتهایی مجرب وظیفه ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ماته داسې یو آیت معلوم دی چې کوم سړی د دې آیت مبارک تلاوت کوي الله پاک به د انسان ته د غیب نه رزق ورکړي. الله پاک به د انسان بند لارې د بکولو کی. الله پاک به د انسان په رزق کې، په مال کې، په دولت کې دا برکت واچي. محترمو دا وظیفه چام کړی دا الله پاک مالا مال کړی دی. دومره رزق الله پاک د انسان ته ورکړي چې دا په خپل حیرانېږي چې دا کم تر راځي دومره رزق. که بند لارې دی، که دا بند لارې د نوکرۍ، که دا د دیاړۍ، که دا د رزق وي، که دا د پیسو وي، الله پاک به انسان ته بند لارې محترمو دا به کولاوي. او دا څه غیبونه به الله پاک انسان ته رزق ورکوي دا به حیرانوي. تاسو ته یو دوه درې قصې کومه د یقین لپاره انشاءالله العزیز دا که تاسو واورېدئ ستاسو ایمان محترمو تازه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دا وظیفه ډیره زیاته د کمال ده، انتهایی پاورفل وظیفه ده، دومره مجرب وظیفه ده چې چام دا وظیفه کړې ده مایوسه شوي نه دي، نا امیده شوي نه دي. او دومره رزق الله پاک د خلکو له ورکړی، دومره رزق چې دا خلک محترمو ته حیران شي چې دومره رزق الله پاک په یو وظیفه باندې چاله ورکوي. یاد ساتئ محترمو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما ته قرآن مجید کې داسې یو آیت معلوم دی چې هغه آیت دومره بهترین دی، دومره عظیم شان دی، دومره اعلی دی. کوم سړی د آیات مبارک تلاوت کې نو الله پاک به د انسان ته رزق ورکوي بې حسابه. الله پاک به د انسان ته د غیب نه رزق ورکوي او بندې دروازې به الله پاک د انسان ته کولاوي. چې کوم مقصد پسې وځي، کوم یو کار پسې وځي، الله پاک به ورته دا کار دا به اسانوي. یو دوه وقتګانې داسې دي چې کوم عالم دی هغه دا وظیفه فرمایله او د هغې اجازه ته د ټول ته ورکړی. هغه وی چې دا وظیفه منګه شروع کړه، یو ځای کې منګ ته په ګاډي کې پټرول دا ختم شو، منګه جیب ته لاس کو، په جیب کې منګ سره پیسې نه وي. منګ ته چې د چار طرفه د دې وظیفې اجازت دی، هغه مولانا صاحب فرمایل چې یو پیره منګ په ګاډي کې ناست او منګ ته تیل ختم شي، پټرول منګ ته ختم شي، منګ په جیب کې ګوتې ورکړي او چې کتل منګ سره په جیب کې 1 روپۍ هم نه وه. دی فرمایي چې موږ کوشش وکړو چې څوک یار دلته کې نږدې څوک شته هم نه چاته کال وکړو، هغوی راشي پټرول راوړي یا پیسې راکړي چې موږ ورڅه وکړو. په دې کې موږ دغه ذکر شروع کړو او دې دوران کې یو ګاډي والا دا ودرېدو او دغه مولانا صاحب وایي چې دغه ګاډي والا زه وپېژندم چې یاره پلانکي ځای کې پروګرام و او تاسو راغلي وئ، ما ستاسو مدد کوم، ما ستاسو سره امداد کوم، مطلب ما ستاسو خاطر کوم، ما ستاسو سره د روټۍ پروګرام کوم، د چای پروګرام کوم، او تاسو دومره په تعده کې ووتلئ چې ما ته مقرره نه کړله. نن داسې کوم چې د هغې حوالې سره تاسو له لږې پیسې در کومه چې هغه خدمت مقامات میلو نه شوه نو دا پیسې تاسو والئ ځان سره کېدئ. وایي داسې بیابان کې چې موږ ته پیسې میلاو شو نو زما چې کوم ډرایور دی هغه ډېر زیات حیرانه شو، زه هم حیرانه شوم چې دې وظیفې دومره زر اثر شروع کړو، دومره پاورفل وظیفه ده، دومره زر کار یې وکړو. محترمو انسان حیران شي بعض وخت دا وظایف دومره یو ناشنا غوندې کار وکړي چې هغه عقل سره مني نه. وایي وظیفې برکت دا و چې هغه بیابان کې موږ ته پټرول هم میلاو شو او موږ ته پیسې هم میلاو شولې. نو دا محترمو د وظیفې کمال دی. بیا د مولانا صاحب فرمایي چې یو بله موقع باندې موږ په سفر باندې ووتو ټول پلازه باندې چې کله موږ ورتلو نو ما سره هم جیب کې پیسې نه وي، چې کوم ډرایور دی هغه سره هم نه وي. وایي موږ سوچ وکړو چې یاره دې سړي ته به ووایو چې مخکې نږدې زموږ کور دی نو ته خیر دی پرچه کټ که څونه پیسې راځي موږ باندې نو موږ ځو او دا پیسې به راوړو تعالی. وایي دا خبره موږ کولې خو چې څنګه موږ ګاډی ورمخې ته کړو نو موږ ورته وایي 100 روپۍ شولې. وایي ستاسو پیسې دغه مخکې ګاډي والا راکړه ماله، ستاسو پیسې د مخکې ګاډي والا راکړه ماله.
وای ما چې څنګه خو هغه وی کنه چې دا وروسته کوم مولانا صاحب ناسته پرې ګاډي کې نو دا پیسې والا دا زما د ګاډي مشه دا دغویم شولې نو که تاسو ګورئ دومره ناشنا د غیب الله پاک د انسان د رزق او د پیسو تنظیم کوي محترم حال کا پیسې راوړو تاسو سره درکې دومره ناشنا وظیفه ده نو دومره بهترین او اعلی وظیفه ده که تاسو په خپل ژوند کې سکون غواړئ که تاسو مالداري غواړئ مال او دولت غواړئ رزق غواړئ دا وظیفه را شروع کړئ ان شاء الله العزیز کامیابی دا به تاسو قدمونه کولای او دومره اعلی وظیفه محترمه دومره اعلی وظیفه تاسو یو پیرا وکړه تاسو به حیران شئ د ژوند حصے ساده کوي وظیفه دا سره فمن يتق الله يجعل له مخرجا سوچ یریږي د الله پاک نه نو الله پاک هغه ته بند لاره کولاوي ويرزقه من حيث لا يحتسب د داسې ځین الله پاک ته رزق ورکوي د انسان په وهم او ګمان کې نه وي دوه خبر شول چې الله پاک منګ ته بند لاره کولاوي او دویمه خبر دا چې الله پاک به د داسې ځین منګ ته رزق راکوي چې زمونږ وهم او ګمان کې باندې لومبه خبر چې کومه ده چې څوک د الله پاک نه یریږي ګوري د الله پاک نه یاره بزل کې پیدا کړي الله پاک وتعالى بند لار کولاوي وظیفه شروع کړي ان شاء الله العزیز د وظیفې اثر په انسان باندې وي دا تقریبا تاسو 314 پیری د ورځې وایي او دا غرنګي 314 پیری سورۃ الکوثر وایي ان اعطیناک الکوثر مکمل سورۃ نو تاسو کوم مال لیکم دولت دې پرې کې الله پاک برکت واچي او دا بدل محترم الله پاک نورم سیوا کی وظیفه ډیره زیاته بهترینه ده ډیره زیاته اعلی ده ډیره زیاته عظیم شان ده په خپل محترم د وظیفه کوي مرګرو سره هم شیر کوي مکمل یقین سره مکمل توجه سره او دا غرنګي د منځونو اهتمام د لازمان کوي ځکه تاسو د منځ اهتمام نه کوئ نو تاسو وظیفه دا وکړ نه کوي الله پاکم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته